په جذبه باندې راکوي یو بختي رمان دی یو البت دی یو اشتیاق دی او نور ټول موشي او د جیوی نه یو دا ملګری دی جیوی نور د ټول موشي تاسو د ټولو د پی ډي ایم د ملګرو د هغې نه علاوه چې کوم زموږ په دې خیر کې شریک شوي دي دغه ټولو د دې ټولو مشرانو د طرفه شکریه ادا کوم تاسو مننه کوم تاسو تکلیف تیر کړی دی نور به م راځي موږ وایو چې موږ هغه چوکه پورې ځو نو دا ګاډه به مخکې کوو او تاسو به په مزه منډې به نه وهئ د یو بل څه بدنظمي مه جوړوئ په طریقه او په ټیک ټاک طریقه هغه چوک له ځو موږ چې په مزه ځو او هلته خبرې کوو که څوک هم راتلل هلته به راځي ولې څه ته ودرېږي یو راځي که نه هلته به راځي که نه موږ 10 بجې ویلې دي او دا 12 بجې دي ورته راځي به که نه راشي که نه هلته دې راځي که نه یو څه دا مرګري به خبره واورئ دا مرګري خپه دغه باندې ده یو 15 منټه صبر کوو ګوره ټولو مشرانو له به عزت ورکوئ چې څوک وایي چې د خپل مشر له عزت ورکوم هغه خپل لاسونه چوت کوي خپل مشر له به عزت ورکوئ که نه نو دلته کې زمونږ د پیپل پارټۍ ایم پي اګان سابقه راغلي مظفر سیل صاحب وزیر خزانه زمین ایم پی ایس صاحب راغلی دی حاجي بادر خان صاحب د نیشنل پارټۍ جاوید اختر صاحب او زمونږ د ضلعي د جمعیت علماء اسلام صوبایي مشر قاضي او ورته ویم جي قاضي ایاز صاحب جاوید اختر صاحب ومې جاوید اختر صاحب مسلم لیگ نون والا دغسې د تحصیل زمونږ د نیشنل پارټۍ امیر چیر هغه عنایت الله صاحب هغه هم راغلی دی دغسې د خال نه چې کوم سابقه د نیشنل پارټۍ ایم پی ایس ته ولاړو ملک محمد زیب خان هم چې نو راغلی دی دغسې عمران ټاکور صاحب هم راغلی دی زمونږ حذیفه مولانا صاحب د مونډا نائب امیر د جمعیت علماء اسلام تو جادو مجید هغه هم چې نو راغلی دی نو د دې سره زمونږ د تلاش نه د جمعیت علماء اسلام د تحصیل جنرال سیکرټري ماسټر صاحب هم چې نو را رسېدلی دی قاضي ایاز صاحب هم راغلی دی امیر سراج الدین صاحب زه تاسو ته دا درخواست کوم صبر وکړه تاسو ته دا درخواست کوم چې دا کوم نومونه ما یاد کړلو دا کسان به دینه به مخکې روانئ بیا چې نو پرون دلته شهاب عثماني یا موږ چې کوم دلته کې زمون کمیټي ده او کمیټي جوړه شوې خبر کېږي به نه پرون ما خپله مرۍ شته والله دا ټول بازار او هر څه موږ دا کړي دي زمونږ دلته کمیټي ده هغه کمیټي به منئ د هغې به منې ټینګي دا مشران به ډینه به مخکې روانئ بیا به دغه مشران پسې رواني د امن بینر چې دی هغه بینر به د مشرانو سره ورسره وي د هغې نه به وروسته بیا کشران روان وي دا به راسره منئ که نه به منئ لاسونه چوک کوئ په دغه طریقه باندې به انشاءالله موږ ځو خبرې کوم مراده ګرانو مشرانو څنګه چې مولانا صاحب ټول نومونه واغستل د ننني جلسې له د امن جلوس له واحد زمونږ یو ډېر قدرمن مشر چې د هغې تعلق د جماعت اسلامي سره دی او هغه د جماعت اسلامي سابقه ډسټرکټ کونسل ممبر دی ملک احمد شاه چې هغې راغلي دي موږ هغه د هرکلی ټول هرکلی وکړو نوابزاده صاحب سابقه صوبایي وزیر هغه زما د ارشیو هغه هم راغلی
اخونزاده صاحب سابق صوبایي وزیر هغه زما ملګری و هغه هم راغلی چې زمونږ د عوامي جلپاټۍ ټول عزتمند د خواسته زما چې څومره دلته د میډیا ملګري मुफ्ती इरफान से तहसील में بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ددي ریلی درون مشر حاجی بدر خان صاحب او د پی ډی ایم نور سیاسي جماعتونو مشران دا نن چې کومه زمونږ د امن ریلي ده دا د فتح ریلي هم ده زما عزتمندو د دې عمل د ادارو سره د پی ډي ایم جماعتونه ولاړ دي هغه خلکو چې چا د عمل هغه د هغوی استحکام ته نقصان رسولی و د هغې موږ دا مطالبه کوو د ملک د مرکزي حکومت نه د دې ملک د ادارو نه چې چا د بیل اند ټري په نوم باندې کرپشن کړی دی چا د ملم جبی قرباني کوو وما علینا البلاغه د دې نه وروسته به بیا استعفا ورکړې دا خبره تاسو ته منظوره ده که نه ده دا خبره تاسو ته منظوره ده که نه ده اوس د پی ډي ایم صدر ته مونږ په خپله خاوره امن غواړو په خپله خاوره امن غواړو الحمد لله رب العالمين